الله سي کله انسان جهنم ته ورځي د انسانیت په جامه کې الله تعالی جهنم ته الله تعالی نه ورځي. زه یو ډېره بهترینه وجه تاسو ته بیان کوم. د مور او د تاسو باید دغه ځای ته سوچ سي. یو خو نن د جمعې ورځ زه تاسو ته بیان کوم، تاسو د ما خبره اورئ. دا یو تقریر ده، یو واعظ ده، یو نصیحت ده، تاسو واورئ. په الله باندې دومره ګران یاست تاسې چې څلېرویشت ګنټې تا ته هدایت کوي، تقریر درته کوي. زه خالي ګوره اوس درته غږېږم په دغه ځایو مې منه درده منه که غږېدی شم، په زور غږېږم. په الله باندې دومره تاسې ګران یاست چې څلېرویشت ګنټې که ویښ یاست، که ویده یاست، که په سفر کې یاست، که په حضر کې یاست، الله تاسې ته تقریر کوي. څه رقم تقریر درته کوي؟ تا ته یایې چې ای مؤمنه چې ته ایمان لرې او د الله نه دا توقع لرې چې الله به په آخرت کې ما ته اعلی منازل راکوي. خپل ځان ته وګوره. وفي انفسکم افلا تبصرون. تاسو په دا خپلو ځانو کې سوچ نه کوئ، تاسو نه وینئ. ورسره کم ته داسې ولاړ شه مرجان، لاس ښکته وځړوه. اوس ګوره دا د ده سر، دا د محمد صلی الله علیه وسلم دا میم ده، د ده دا لاس دا د محمد هی ده، د ده لاندې ورونونه دا د محمد بل میم ده، داسې کومې تلې لګولې دا د محمد دال ده. دا ما او تا د الله تعالی د خپل حبیب علیه صلات وسلام د نامه په شکل باندې د ما او د تا صورت جوړ کړو. ما او تا ته دا ځای راښیي چې هغه څوک چې هغه د ما حبیب ده او هغه څوک چې دا ټول کائنات ما د ده د وجې نه پیدا کړي دي، که ته راولاړ شي د دغه د ما د بنده متابعت دې وکړو، د ده اتباع دې وکوله، د ده په نقش قدم باندې ولاړې ته کامیابه یې. او که تا د ده د لاره نه نورې لارې د ځان دپاره د کامیابۍ وبللې، بیا ته هلاک یې. ګوره څلېرویشت ګنټې د ما د تا دپاره هدایت او د هغه سره سره یو سړی دا اراده لري چې زه پلانی وهم، په دې لاس باندې یې ووایي. یو سړی دا اراده لري زه پلانی مړ کوم، په دې لاس باندې یې مړ کوي. یو سړی دا اراده لري زه د چا مال اخم، په دې لاس باندې یې اخلي. یو سړی دا یې زه د چا په عزت باندې تیاری کوم، په دې لاس باندې دی دا کوي. بلکې ټول کارونه دا په لاس باندې کېږي. الله رب العزت ما ته یې ما ولې نه در په یاده یې دا لاس یې کله داسې ونیسي. د دې نه ګوره الله جوړ شو. الف بلامونه شاته هې زه تا ته ګورم، د ما نوم در اخیستې، ما پیدا کړی د خپل عبادت او د بندګۍ دپاره. نن له ما حیا نه کوې، هغه د ما نوم در اخې د ظلم دپاره استعمالوې، د غلا دپاره، د قطع طریقې دپاره، د بل د عزت او د ابرو د خرابېدن دپاره. دومره حیا دا د ما د نامه نه کوې، دومره د ما نه حیا نه کوې. هم په دغه باندې چې دا د ما نوم د په هغه باندې ته غلا کوې، وینه تویې، ظلم کوې، قتل کوې، د چا عزت او ابرو دا خرابوې. انسان په الله باندې دومره ګران ده، خو که انسان دا خپل ځان وپېژني، دم په دم قدم په قدم باندې الله تعالی د انسان رهنمایي کوي. کتاب کې را نقل کوي چې دا انسانان دا به انسانان نه وي چې الله یې جهنم ته غورځوي، خو یو وار به یو انسان د انسانیت په ډانچه کې به وي او یا زره زنځیران به ورلودلي. ملایکې به په دا تازینو باندې داسې ووي، د ده به رمباړې وي، زورونه به کوي. د جهنمي دا غاښ دا به د احد تر غره غټ وي، 40 ګزه به خالي صرف د ده چمړه غوټه وي، دومره به غټه وي. دومره لوی صورت به الله ورکوي
د دې دپاره څه لوی عذاب الله تعالی ورکړي. جهنم به دومره ګرم وي چې د جهنم د خولې نه به د اوښانو په انداز باندې سکاره سکروټې دا راغورځي او د خره غوندې رمباړې به یې وي، داسې به تاویږي. دا جهنمیان به ورنیسي نسته به یې غورځوي. خو چې کله دغه څوک جهنم ته ورکشوي جهنم به منډې ځینې وایي. دا ملایکه به ورته وایي زبانیه ملکه چې جهنمه در ونیسه دا د الله باغي ده، ولې یې خپل نسته نه در غورځوې؟ د الله تعالی امر ده. دی به ورته وایي جهنم چې په ما کې دومره طاقت نسته، زه دومره قوت نه لرم چې د چا صورت دی د الله د حبیب په شکل باندې جوړي او زه د خپل نسته راغورځار. دا تاسې د انسانیت په ډانچه کې را روان کړی ده او د ده د ډانچې نه نوم د محمد صلی الله علیه وسلم جوړي. په ما کې دا طاقت نسته چې زه نسته راغورځار کړم، او که دغه په دغه رقم باندې د ما نسته راولوېدو د ما حرارت به ټول ختم سي، د ما ګرمایش دا به ټول ختم سي، بیا به زه د خلکو دپاره ځای د عذاب نه یم بلکې د رحمت به یم. څومره قیمتي خبره ده که موږ لږ دننه سوچ وکړو، که موږ په ظاهر ورته ګورو. هغه جهنم چې غرونه ورغورځار کړي دا به ټول پکې راسې ختم به سي. خو هغه جهنم ته که الله انسان دا خپل د انسانیت په شکل ورغورځار کړي جهنم یعنی چې بیا زه د انسانانو دپاره ځای د عذاب نه یم بلکې بیا ځای د راحت او د خوشحالي یم. ولې انسان راولېدو د هغه صورت په شکل په نامه د نوم د محمد صلی الله علیه وسلم ده، دا زه چاته تکلیف نه شم ورکولی. نو الله رب العزت سے فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، چې انسان الله تعالی په یو ډېر ښایسته قامت باندې پیدا کړی دی. یوه معنا دغه معنا ده چې علما د ظواهر بیانوي، علما د ظاهر دی چې انسان په ټولو مخلوقاتو کې ډېر ښه ښکاري، که د هغه خپله ډانچه ده، که د هغه لاسونه دي، که د هغه پښې دي، که د هغه چمړه ده، که سر ده، که سترګې دي. دومه معنا یې هغه ملایان چې هغو ته الله تعالی معنوي علم ورکړی ده، هغه یې دغه معنا کوي چې ښایسته خو ځکه ده چې د دغه شکل د دغه صورت دا په مثل د نامه د محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا جوړ. زه خبره درته کوم، تاسې یې کوئ د سره عملي. کله چې تاسې ویدېږئ کوشش دا کوئ بل انسان ته پښې مه ورغځوئ، ځکه که ته دا سوچ وکړې دی تا ته د محمد صلی الله علیه وسلم د نامه په شکل باندې پروت، نو دا ډېره بې ادبي ده چې سړی رالټېږي د محمد صلی الله علیه وسلم نامه ته څوک پښې ورغځوي. دا د هر چا کار نه ده، دا کار هغه خلک کوي چې د چا په زړه کې د نبي علیه السلام تام محبت پروت. الله دې موږ تاسو ټولو ته هغه رانصیب. نو انسان چې کله انسان سي او انسان چې کله انسان جوړیږي دا د خدای تعالی په طاعت او بندګۍ باندې جوړیږي.